سفيان رضي الله تعالى عنه بمرتبة وخصوصية إدارة جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالمرتبة إدارة جديد كاتبين دوحينا لدو إدارش قبل الهجرة ب20 سنة ليس شكل مخي الهجرة نبدأ إدارش और दमिश्क की संसार हिजरे की जब वफात शुरू उम्र दजो अगर 80 साल अबू सुफियान मुआविया बन अबी सुफियान दागन सख्र बन हर्ब बन उमय्या बन अब्द शम्स और असलम قبل الفتح قبل فتح مكة और असलम अबवाहु بعد فتح مكة ايش كان علماوي وكان ولايته بين إمارة ومحاربة بس طول مملكة أمارات فدي جنگونو وفدي انقلابات وواقعات دي طول إمارات يشو یا چې کله دې کمزور شو دې قریب الموت شو نو د یزید لپاره بیا بیعت او اعلان. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعه بن يزيد عن عبد الرحمن بن ابي عامره رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاويه اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به اجعله هاديا للناس هاديا للناس دالا على الخير और महदियन मुहतदियन फी नफ्सी हिदायत मआब या अल्लाह हिदायत का उनकी मुगर्ज है हिदायत मआब हिदायत याफ्ते मुगर्ज है वहदी भी मुआवियता या अल्लाह तदब लास बाद जहां अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को बजरिए बाद खलकोटा हिदायत नसीब هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابو الوالد عن يونس بن حلبس عن ابي ادريس الخولاني قال لما ازل عمر بن الخطاب عمير بن سعد بن حمص ولا معاويه عمير بن سعد الانصاري الاوسي ايش دي دا حمص گورنرو نو تسو مصلحت د وجنه دي معذور کو او حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یہ متعین کو مقرر نو خلقو اعتراض کو چوغورا اغیلر کو دے مقرر فقال عمير لا تذكر معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به بمعاوية. وناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه سهمي قرشي فاتح مصر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص بن وائل السهمي اسلم عام الهديبيه فذا هديبينا مكان باندې اسلام وروړو او فاتح مصر او د مصر امارت ورته دوکړه حواله شو او د پیدایش قبل الهجرة ب50 سنه 50 کاله مخکې د پیدایش شو د هجرت نه ومات بالقاهرة سنة 43 سنة 43 هجري کی 300 هجري کی د وفات شو او چې کله وفات کیده نو عمر 93 سال او د حدیبیه نه پس د ایمان واقعا ایمان ورو او جعل النبي صلى الله عليه وسلم اميرا في غزوه ذات السلاسل داغه امیر مقرر کو د اسلام وروړل نه مخکې د عداوت د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ښکارو چې کله بیا په دربار د نجاشي کې هغه اعتراف او اقرار د حقانیت د نجاشي د دې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د زړه ته هم د حقانیت ورکوش او رغبت او خپل مینه او رغبت طوعا نه رغبتا د ایمان په دولت سره الله رب العزت دې ملاوات ذکر رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلکو اسلام وروړو د یاري د وجنه یعنی الناس نه مراد وي دا ټول ناس نه مراد هغه فتح مکی والا دي پس د فتح مکی
ابوی د یری د ولې ایمان وروړو او حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ رغبتن ایمان وروړو رغبتن د دې زړه کې حقانیت د ایمان کې ناشته او اظهار د ایمان یو کو اقرار یو کو په حقانیت د امور ضروریو د دین او نور خلکو چې هغه چې د اسلام غلبه راغله او یې د څنګه تکلیف راته ورسیږي د اظهار د ایمان یو کو اسلام یې وروړو لیکن بیا په صحبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله دا ایمان دا انوارات داوی ركون داوی بدن وقلب تدلل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن اياض بن بشر بن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم الناس وامن عمرو بن العاص على حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن اياض بن بشر وليس اسناده بالقوي. دا تنبيه ده چې د اسلام رغبتن ورو او اهل مکه د اسلام پکې راحت د پاره د مکه والا د مراد کا دوی چې اسلام ورو د رغبتن ورو ګوره یو ایمان دی یو اسلام دی د ایمان تعلق د قلب سره دی ایمان عبارت دی د تصدیق قلبی را دا چا لا اله الا سیدنا امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ را او اسلام داغه تعلق د ظاهری بدن سره دی لکه کو تاسو ویلي کنه بنیاد الاسلام علی خمس دائی کی شهادت دی ای کی موز دی روزه دا زکات دی داغه تعلق دا جوارح سره دی جنا سره تعلق نشته نو تصدیق داغه پزړه کې رغبتن ناس دی چا مجبور کړي ځکه چې تصدیق سره ایمان سره کراهت نه یوځيږي چې کراهت د ایمان سره تصدیق سره یوځي شي او تصدیق پاتې نشي لیکن اسلام سره کراهت هغه یوځيږي دي هغه موږ مستو زړه غواړي چې مستقم استاد به موجود دی دا هغه یې یو درې ځای ته دوه رکعه سنت او یو دوه رکعه نه کوي بشي نو د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ایمان رغبتن او د نور فتح مکی والا روړو د اسلام رغبتن لیکن ګوردا یاد ساته الله رب العزت په صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه ایمان هغه اسلام او هغه دومره محکم کو چې دا غیر راغلی زړه ته ورسېږي او دا ایمان دا وی په لکه کې شو هغه محکم شو هغه ثابت شو راسخ وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا موسى بن أبي بن عمر الجمحي عن ابن مليكة قال قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمرو بن العاص بن صالح قريشي هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحي ونافع ثقة وليس إسناده بمتصل ابن أبي مليكة لم يدرك طلحة رضي الله عنه. صالح من صالح قريش من غيار قريش صالح چاته ما يؤدي حق الله وحقوق الناس سوق ادائیگی د حق الله کی سوق ادائیگی د حقوق العباد کی ودا صالح موږ په اهتمام کوو چې حقوق الله ادا کوو هغه حقوق العباد چې زموږ د مرزه مطابق وي زموږ نفس سره تصادم دی هغه حقوق العباد په شوق سره ادا او هغه حقوق الله او هغه حقوق الله هغه کوتاهی کو چې کوم زما د خواهش سره ټکراو متصادم دي زه خپل خواهش ته حقوق الله باندې تغیر کوم اعاذ الله من ذلك او دغه حقوق العباد دي دغه حقوق العباد دي نو چې څوک د حقوق العباد او څوک د حقوق الله پابندي کوي هغه صالح موږ فرق کوو الله رب العزت پر فرق باندې ډیر زیات خفه کیږي او ډیر زیات غوسه کیږي سوي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض یو ځکه قرآن د پر جلسه کوي جلوس کوي بل ځکه قرآن یې روي یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ابو سبحان حق خبره کوي عالم راځي حق خبره کوي داغه سید عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ څه جواب ورکړو وې درسه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ چې عثمان رضی الله تعالی عنہ خدمت کې حاضر شوی نه کوم باب باب ستاسو ضرورت دی چې هغه دا وګوره د ما بارک الله تعالی دی د ما بارک الله تعالی دی د ما بارک الله تعالی دی دا ټول د الله په نیام کې دنه دا کوشش کړو چې راو نزي
ورته پر قیامت پورې به دا د کېږي نه جواب سره نو چې دا يهودي دی وي نو هوش نه وکړه دا نه چې بس افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض د خپل استادانو په نقش قدم او د خپل استادانو د هدایاتو ته انتظار کوو دا چې یو سړی راشي یو شرپسند راشي او هغه بلبه جوړ کړي او د دین په نوم باندې او د شریعت په نوم باندې لوی فساد شي پېژنې ته ورپسې مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه خالد بن الوليد سيف من سيوف الله أبو سليمان دا يكون يدا وكان من فرسان الصحابة بهذا شخصيته أسلم بين الحديبية والفتح أو بياهم ومات على فراشه فبستر بعده جد وفاته شو سنة 21 هجري وكان مظفرا خطيبا فصيحا يشبه عمر بن الخطاب بشبه كانت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مشابه شخصيته لوی شخصیت لوی کار الله رب العزت د دې شخصیتنا د دین د سربلندۍ لپاره الله رب العزت اغشتلی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا ابا هريرة فاقول فلان ويقول نعم عبد الله هذا ويقول من هذا فاقول فلان فيقول بئس عبد الله هذا حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا قلت خالد بن الوليد قال نعم عبد الله بن خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. هذا حديث غريب ولا نعرف زيد بن اسلم سمع من ابي هريرة رضي الله عنه وهو حديث مرسل وفي الباب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ممكن عليه الصلاه والسلام فخيمه ناسو حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه في من بعض جو عليه الصلاه والسلام پڑھا جو خلق بتیرے راتے دا ودا فلان کی کوئی نعم العبد ودا سبت ودا فلان کی فاقول فلان اسميه باسمي لك عبد الله ترشو عبد الرحمن ترشو ونعم العبد دا سبت دا فلان کی بئسرا شهادت خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه ترشو ونعم عبد الله دي ادائیگی دا حقوق الله کی دي ادائیگی دا حقوق العباد کی سيف من سيوف الله هذا الله دور دا چې مسلط کړل په کفر او فجر الله زمون تاسو توري وګرځي دا الله رب العزت طرف ته مشابه په اعداء د دین باندې لیکن په دایره د شریعت کې دلته د دین د سربلندۍ لپاره مال جان قربانول د افضل الجهاد دي ورنا اموالكم واعراضكم ودماءكم دا وحرام دي كحرمه يومكم هذا جي مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. معاذ بن نعمان دا سن 5 هجری کې د وفات شو او 37 هجری 37 سال د عمر دی اوسیو اشهریو انصاریو سید الاوس او د اسلام ورو پلاس د مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه اسلم على يد مصعب بن عمير قبل الهجره هجرت مكه وموقع عقبه ثانيه او الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير لګلو چاته مدینه منوره دا او دا په لاس باندې دا ټول خلک هغه مسلمانان شو او دې چې بیا په موقع د عقبه ثانیه کې د ایمان راوړو او د مدینه منوره ته لاړ دې قوم ته وی بل وشهد ته وی كلام رجالكم ونساؤكم حرام علي حتى تسلموا نفأسلموا وی زما د خضر سره سره کلام حرام ناروا دی تر هغه وخت پورې چې تر کوم وخت پورې تاسو اسلام یې وروړي او وی متاثر شو اسلام یې وروړ فقال اعظم الناس بركه في الاسلام او وشهد بدرا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن سفيان عن ابي سعد البراء رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير وجعلوا يعجبون من لينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا أتعجبون من لين هذا ددي رمان دنرمينا أو ددي ملايمت وجه تاسو تعجب کی مبتلا ہے دا الله
معاذ رضي الله تعالى عنه رومال ودين زياد علمتي بيش بكنا دين زياد خشكلي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه رومال او دا رومال حالي رومال خلق معمولی کپڑا دفارا استعمال لپاره معمولی کپڑا اختیاري نو چې د رومال یا دا حال دی نو د لباس په څه حال پیښې په او دا د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ تخصیص یې ولوکړ ممکن نه چې په دغه وخت کې د علیه الصلاۃ والسلام سره په دغه مجلس کې د حضرت معاذ د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ قوم والا قبیله والا ناستو د دې وجه نه دا تذکرہ وکړي. وفي الباب عن انس رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازه سعد بن معاذ بين ايديهم اهتز له عرش الرحمن. اهتز دا سبق کې ویلي جون گیا اوخوزید دا غي دا وجه دا خوش دا عرش کچا دا رحمان ذات پیشوی نو دا کنایه دا خوشاله لکا چو خوشاله شو یا بس دا ارسل ذات خلاصه اهتز له اهل عرش الرحمن یا حملة عرش الرحمن بس اعتراض بكثير نشتجي. وفي الباب عن أسيد بن حزير وابي سعيد ورميسة رضي الله عنهما هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر وقتادة عن انس رضي الله عنه قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما اخف جنازته. وذلك او دا تحقير بوجه دا تحقير لپاره دی سپکاوی لپاره او دا سپکاوی او تحقیر او استغفار په اول کو د حکمه فی بنی قریظه ځکه چې دې حکم ګرځیدلو او د فیصله کړو په باره د بنی قریظه کې چې دا ځوانان دا جنگجو ولا ټول مړکه او بچي او خزه ولا سکه کایجان کې نو هغه بوز هغه حسد هغه جلال د دې په ډول کې پروت نو ځکه دا څه په تور استغفار وی چې څومره هرکله جنازه ده جی. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الملائكه كانت تحمله هذا حديث ملائكه د جنازه کټو چتکو مارا ولذا كانت جنازته خفيفه على الناس چې اوچتون کې د جنازې د معاصب ملائکه تاسو پیږي د دې وجنا د جنازې کټ هلکا اوسکو. مناقب قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه عبد الله الانصاري الخزرجي او د هجرت د مخکې 14 کاله مخکې د هجرت نه د پیدایش شو او 67 هجری کې د وفات شو بشبه او وكان من كرام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معزز بركوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احد الفضلاء الاجله واهل الراي وكان الشريف قومي دخل قوم د اشراف معزز خلقنا او د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا څه ته وایي دا د سپي دي د سپي کار سوي چې حاکم اډرو کی نو سپي دا تنفيذ کوي وي تبقى شانتي د رسول الله صلى الله عليه وسلم د احکامات تنفيذ بدکول سو به کېکول سو به خلاصول سو به چا سره یو فیصله کوله چا به بل فیصله کوله نو وي لکه څنګه چې د امیر او د یو شرطي د یو پولیسمن نسبت وي دقه شانتي د دې صاحب د دې صاحب ابن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه نسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم سره نسبت الفلوس او نسبت امير. وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سماعه عن انس رضي الله عنه قال كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم منزله صاحب الشهره من الامير قال الانصاري يعني مما يلي من اموره فمنزله د هغه صاحب د شرطیو د امیر نه شرط دا جمع دا شرط بسکون الراء پولیس ته ویلي لکه کم نسبت کم تعلق چې د پولیس والاوي د امیر سره او حق نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکامات اجرا او تنفيذ بچاکو هغه دغه قيس بن سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه کو او یو شرطه دي شرطتون
بالضم او شرط جمع راځي او دا شرطه چاته ویل کیږي وهم اول كتيبة شهد الحرب وتتهيأ للموت هغه دستر مره چې جهاد د پاره رواني او د مرګ د پاره ځان تیار کړي نو هغه ته هم شرطه ویل کیږي او نو شرطه د اشراط باندې شرط په معنا د علامه سره راځي لانهم اعلموا انفسهم بعلامات يعرفون بها دیم ځان ته داسې علامې ځان باندې لګولي دغې لګولي چې خلکو ته پته لګي چې دا د جانبازو دسته ده دا د هغه دسته ده چې دا لښکر نه مخکې داسې وردي یې جوړي داسې ګلونه سټارونه یې لګولي چې خلک یې پېژني. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث الانصاري وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الانصاري نحوه ولم يذكر فيه قول الانصاري مناقب جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله الانصاري اسلمي من مشاهير الصحابه واحد من المكثرين يوم شخصيته دعاء شخصية چانا دل روایت راغلی 1500 زائد روایت دل راغلی شهید بدرا وما بعدها 18 غزوة 18 غزوات کی دد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شرکت اغا کړو او په اخر عمر کې نظر یې کمزور شو په مدینه منوره کې په سن 74 هجری کې د وفات شو او عمر سونو هغه 94 سال او بعض علماء وایي چې هو آخر من مات بالمدینه من الصحابه کشته او د هجرت نه مخکې 16 سال د وفات د پیدایش شو 16 سال مخکې پیدا شو او په 74 هجری کې د وفات شو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برزور. هذا حديث حسن صحيح. الله صلى الله عليه وسلم زما پختنه لا عیادت لکبوس تشریف راوړو جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني او دین سورو په بغل خچک سره ولا برزون یو خاص قسم نسل دی د اسونو ترکیو نسل دی نه په اس باندې سورو او نه په خچر باندې او زما عیادت او پختنه لري تشریف راوړو او بعض روایت کې راځي بخاری وغیرہ کې تفصیل دی چې زه به هوش شوم علی صلوات او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره ویو غراړه او دې راوړه 14 کو صوبه باقی پاتې شوې ناغي باندې په ما باندې ترکیه وکړه الله رب العزت باندې داغه په وشنه سره کړه اتفاق راکړه نو دا د فضیلت دی چې تاسو په پختنه لري سوفي سيد الكونين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن حماد بن سلمة عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال استخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله البعير 25 مرة. هذا حديث حسن غريب صحيح. ومعنى ليله البعير ما روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره الى المدينه. يقول جابر رضي الله عنه تبعت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير استخبرني 25 مرة. كان جابر رضي الله عنه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانه پارا 15 کرتا مغفرت دعاګانې کړې په شپه دا او باندې انا کدا سوا ودا د یو غزوینه واپسی ودچا کدی حضرات رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې د سخرست دا خپل خوخي په خرست ولیکن دا شرط وګرځاو چې زبر په مدینه منوره ته دم پېښې نو جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په کوم شپه باندې ما علیه الصلاۃ والسلام باندې کو خرست نو ما شمارل چې 15 کړه هغه ما ته دعا د چا کړ د مغفرت او بخښنه کړ وقتی خرسه الله دې توبه کوي پسو خرسه الله دې توبه کوي ها کله به حواله کې الله دې توبه کوي داس نه و چې الله دې توبه کوي الله دې توبه کوي نه دا په مختلفو ځای کې مرحلو د کلام کې دعاګانې ورته د مغفرت او بخښنې کړې نور دې کې دا اعتراض چې الکا شک کو د وجه نه بیا فاصله دې تاسو باندې ویل
كان جابر رضي الله عنه قد قتل أبو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يوم أحد وترك بنات فكان جابر أبو عبد الله أنا دفلان عبد الله بن عمرو أنا شيء شو فموقيت غزوة أحد أو نهر يعني وترك بنات يجلس نهر بشير دفاع الشيء هذا جابر رضي الله تعالى عنه وده خدمت بكو أو ده كفالت بكو خشية بكو عليه الصلاة والسلام يبر يحسن إليه إحسانه يقدر بوسرقولا ويرحمه أو مرباني بوسرقولا نداو داعي مرباني وداعي إحسان يوم إزدادتي شيء بيوقت بيسي وقت في منوط هكذا روي في حديث عن جابر رضي الله عنه نحو هذا مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه. القرشي الرضوي كان من أجلة الصحابة وفضلاء النبي صحابة كرامنا أو هجرت كرو حبشيتا أو بياشي شو بچاكي فبدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بعد رقم لا بين وبين فصل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مديني منورة ليقولوا تبارك ذي شخلقة القرآن وخي خلقة فوها الدين فوها ولا ورقي أو إيه وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة المنورة قبل الهجرة. المدينة المنورة لهجرتنا مخفي رمبلي جمعة طائفة كلمة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وكان في الجاهلية من أنعم الناس. إيه إن شاء الله قالوا مزوج أتوكي بيوجود تيرو وأليلهم لباسها أو ناشنا قيمتي لباس بيجو أو شكل إسلام روڑو نو نزهد بالدنيا بعض الدنيا ندير بديل كيانا إيه بيبا يو سادر يو كورتا يو لنگو ويه ودير كرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بدلتو کتل پجړا بشو اب دیده بشو چې هغه حالت او دا حالت وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان بن عمش عن ابي وائل بن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سره هجرت کړو دا سره یو شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه خو سره سوکلو یعنی بامره وایي ما دا معنا نبتغي وجه الله فوق الله رضا جمع صرف الله رضا لپاره د هجرت کوجي فوق اجرنا على الله فمن زمن مزدوري ثواب په الله باندې واقع تعالی لپاره د الزام دي او الزام ورته ده کې استحقاقي نه دی ورته فزوري دی ورته شدي فمنا من ما لم يكن من اجره شيئا ومنا من اين اعتله ثمره من هغه څوک دی په موږ کې چې هغه د خپل اجور دنیویونه هیڅ څه نه کړو ټول اجرونه به الله رب العزت په آخرت کې ورکړي ومنا من اين اعتله ثمره فهو يدعوها ويدعوها هغه څوک دی چې د هغه میوه پکې شوي او اوس دا هغه میوه شو کوي یعنی زمانه د فتوحات رااله غنائم رااله جندونه دارام شو بشپه پاسانه سره جنتی رمون کی شوجي وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك إلا ثوبا كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وفات شو یو جوړه نه وبرېږي یو سادار چې کله موږ سخت پټو خپې به ښکار کړي او چې خپې به پټو دې سخت ښکار کړي بیا عليه الصلاه والسلام فرمایل چې سر ولا پټ کې په ولا اسخر او واجب وزم الله رضا شکر کوم ته ما جامي نشته فلاني نشته ما دا موږ خدای خلکو پیرو کار الله په موږ باندې رحم کوي الله دې موږ خدای پاک ظلم حساب د دې په نقش قدم روان شو وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن ادريس عن الله وشن به وعن حباب بن الارد رضي الله عنه نحوه مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه. انس بن مالك رضي الله تعالى عنه غرور دي ده وحد كده ده شركته ده وحد نفس نور غزواته كده رسول الله صلى الله عليه وسلم سر شركته وكان شجاع او دير بهذا شخصيته او پسند 20 هجرة كده وفات شيء. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سياب قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت وعلي بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من اشهد اكبر ذي جمعه اشعث متفرق شعر الراس ببرصر بير كرت ببرصر اخبر مخبر البدن خبرانو
اور نټک بدن والا زید تمرین چې په بدن یې د یو دوه کپړې پرتې وي یو ساده او یو لږ تمرین خلیقتین زړې کپړې لا يعرض له لا يبالى به ولا يلتفت اليه څوک ته لاس نه استلام څوک په سلام ناجي لیکن دا مستق په نظر کې نه کړه دا الله رب العزت په نظر کې لا اقسم على الله لا بره او قسم وکړي کړه الله پاک په دې په خپل قسم کې څه کوي بار کوي دا تعالی د مستقل د میدان مستقل دی څوک سره لاس نه ملایي لاس د میدان مستقل څوک لاس نه ملایي لیکن دا عرب بندیان دا الله دې لا اقسم على الله لا بره ولې ځکه چې هغوی په صرف په یو جذبه د الله د دین د خدمت دپاره نه تنخوا شته د ظاهري نمود او نمایش ته ډېر استادانو ته خو خلک ګوري توجه التفات ورته دې ځای ته څوک نه ګوري نو د خپل استادانو دا د میزان او نحو بیرته استادانو ګمنامه مجاهدین دي دا ډېر تقدم بس یو د خبرو ولا باید منهم البراء بن مالك هذا حديث حسن غريب. البراء بن مالك رضي الله عنه. مناقب ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. عبد الله بن قيس اسلم بمكه وهاجر الى ارض الحبشه ثم قدم مع اهل السفينه يا راغ مدينه منوره عليه الصلاه والسلام د غیبر غزوه کې او جهاد کې هغه مشغول بشي حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دی والی ګرځولو د بصری او بیا دی منتقل شو کوفه ته بیا دی والیو ګرځول په کوفه باندې او تر دې چې عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ شهید شو پس دی راغی واپس مکی مکرمه ته او سنباو هجرت کې د وفات شو. وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا ابو يحيى الحماني عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا ابا موسى لقد اعطيت مزمارا من مزامير مزمار آلت الزم آغا بانسری آغا شپیله که خلق پی شپیله ہوئی بانسری دیده که دا مزمار نموراد الصوت الحسن اللہ رب العزت تاتا خشتا آواز در کرده لکه سرنگه چه اللہ رب العزت داود علیہ السلام تا خشتا آواز در کرو در تشاند دادم اللہ رب العزت خشتا آواز در کرده او یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه بیا روانه وه د ده کور خواته چې تېرېده د تلاوت کړو نو علیه الصلاة والسلام ورته ودرېده او ډېر ساعت ولاړ او بیا لاړ بیا څنګه ورته علیه الصلاة والسلام واقعه بیان کړه ته ورته وایي یا رسول الله خو ماته پته وه ما به دا خپل قرائت د قرآن دا لوستل د قرآن نور هم مزین کړو خشته کړي به مو هذا حديث غريب حسن وصحيح وفي الباب عن قريت وابي هريره وانس رضي الله عنهم. بس دا یو وایو بس دا بیا مناقب سالم بن سعد رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيد قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم بن سالم بن سعد رضي الله عنهما وعنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الخندق ونحن ننقل التراب فيمر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش جند آخرت ورسول الله صلى الله عليه وسلم چراله نو دا وقت الله صحابه ټول فقراء وګي تګي نو اللهم ان العيش عيش الاخره اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره نو صحابه کرام شکایت وکړو چې بھوک لگی ہے تکلیف ہے مشقت ہے صحابه کرام جواب ورکړو جواب ورکړي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه فحاز بن نسو وسلمة بن دينار الأعرج الزاهد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وأكرم الأنصار والمهاجرة. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.